وصل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير وانصرنا وصلى الله على محمد النبي الامي. الفصل السادس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمائی من حدثكم چاچی بیان بکتا ستا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما بول بے قائما قول فلا تصدقوه تصدیق لها مکوئی ما كان يقول الا قاعدا رواه الترمذي والنسائي. اور ابو القران چې پیغمبر اسلام دا تکلی نو دغه علم عائشہ صدیقی تنو دا محمول شو علم دا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ یا دا دې چې دا شاد او نادر له اعتبار نشتا او همیشه نبی علیہ السلام په ناس باندې فرمایلی. وعن زید بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إبراهيم عليه السلام أتى قرآن في غفر عليه السلام في أول ما فأول آيه أوحي إليه جواه والتشيع فعلمه الوضوء تعليم ورکو في غفر عليه السلام تدچار اندام وصلاة دماندو فلما فرغ من الوضوء لراوه نسر غرفة يولفا من الماء يكون فنزح بها فرجه شیندلی و باغی بانی فرجه فخرتک بل. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتزح شندل دؤوبك رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب وسمعت مولدين امام بخاري لا يقول حسن بن علي هاشمي راوي دا منكر الحديث ده حديث راوي ده معروف خلاف وي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فرمان پیغمبر علیہ السلام فقام عمر خلفه نخدرد عمر رضي الله عنه رستد نبي عليه السلام نبي كوزي مما كوزي سرد كوبو فقال ما هذا يا عمر قال ما هم داخلي تتوزع به جودت وجبري بان قال وفرمان النبي عليه السلام ما أمرت ما تعمل لشيء كلما قلت هر كل چیزو بول فرمایما ان اتوزع چیز بول سکوما یعنی بول بسیرستا چارندام کول فورا لازمی ندی کہ زمان تو اخراشی نبی حکما ولو فعلت بذاک حکم لکانت سنتا بے بطریقت اسلام جوڑشی بے امتیان باندی مراشی امتیان تب خبر گرانشی. وعن ابي ايوب وجابر بن رضي الله عنه ان هذه الايات لما نزلت كل نازل فيه رجال فديكي سريدي يحبون ابي خصي ويتطهر اذا خبرتي والله يحب المطهرين. الله من كيف خي مطهرين لرضي ثواب دير ورغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار يا الانصار ان الله بشك الله جل جلاله قد اثنى عليكم سنا صفته ولقد سبحانه بالطهور بودا سجان کی وما طهوركم قال مني بين توضؤوا بودس كل صلاه الفرض ماندو ونغتسل غسل من الجنابه لجنابتنا ونستنجي من استنجاء بالماء بوباني فقال وفرما عليه السلام وهو ذاك بريايات کی تقلی وهو ذاك ام تقکار فعليكموه پس کول دی پتا سود دغی کارو دائی پی لازم کرے ندے دا کار ہاں او کرنا کلا دغی مبالغہ لازم پہ استحباب کی. وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال بعض المشركين ویلی بعض مشرکان وهو دی مشرک یستهزئ ټوکې ټکالې کولې خندنې کول وی انی لارا بشک زین مصاحبکم صاحب تاسو یعلمکم چې تعلیم درکې تاسو ته حتی الخراءة تر د خراءت حتی الخراءة تر د خراءت خراءت او خراءت کی سبر ده خراءت بفتحی سرا و بکسری سرا بکسری سرا دا مانا دا چه حتی الخراءت تردیب پوری چه تاسو تا دا گندگی دا قضاء حاجت اغی بیان در لکی تعلیم در لکی او حتی الخراءت بفتحی دا خاصر حیعت دا دغیتوی چه تاسو تا حیعتم در خواهی چه تاسو قضاء حاجت تکینی نو دا یو لاستب تکیاو وی دا یو با پدی خیٹا بنا مبانی کینی او کس طرف تب مائل کینی تاسو کوئی دا طریقیم در خی دا دو خیٹا خواهی پسی کوئی دا سنگ پیغمبر دیت سر کرنا دی خبر دا ساجر دے جواب خود تو امام طویل اجل آو امرانا منگتے امر کردے اللہ نستقبل قبلہ تجمع بنا مخام کیوں قبلیتا اس انجاب نکو بھی ایمان انا کو خلاتنا زمن بانی ہم بھئی خلیبان کو بغیر دریک کامنا چنی بانی ترجی والا عمدنا باقی ہوگی بالکل تدریق قضائی حاجت داری طریقے متحود لیدا قبلیتا ممکوئی چکے ناستلے نو دق قٹیم کے ددان کفرائج لری کوئی مخ کی کشف دعوت مکوئی اس انجاب خیلاس مکوئی دریکانو نکم میں استعمال ہوئی رجیغ و عظم میں استعمال ہوئی دا طول سیرت خودی من پدیم باندی مخر کو وعن عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ قال رجعنا رؤوس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي يده الدرقة فلاس مبارک پیغمبر علیہ السلام کی ابدار فوضعان کی خصدر ڈال لرا ثم جلس بیت کی نفس تشریف فرماشو فبعد خشبیه فرمائی لیہا تغت مخامخ فقال بعضهم بعض الذين انظروا اليه وقريدتا يقولوا كما تقول المرأة لكسن کی بول کی خزا دا یہود دا خبر کرے وا چا کرے یہود او کله جو صحابه کرام طرف نه دا خبر شي نو معنا ایدات چې لکه مونږ ته اچل از د کول پکار دي ورا څنګه زنان پناسته بول کی سرونه پناسته بول پکار هغه وخت باندې د دې جاهلیت د خلکو با سړو د پاره پناسته باندې بول کول څنګه غواړي خزه خدای چې په ولاړه باندې بول نه شي کول ولاړه باندې فقال فرمایا نواوی النبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقال بیحقا تعجب دیتا لرا یا بیحقا علاق شتو اما علمتا تاتبت نشتر ما دها اسواب چیسی دریف صاحب دبنی اسرائیل تا کانو قدیو چکل ورسی گلیتا بول پردومنو پری پیکار لرب المقارید و قینچے باندې چې کوم ځای به ګنده شو په قینچي به پرې کولو دای طریقه وه د صفایي طریقه دا وه د هغې شریعت دا وه داسې بیا نه کوو چې په اوبو باندې زموږ په شان ته دغه کې دا وي انځل پکې نه وو فنهاهم منع کړه صاحب هم د بني اسرائیل لا چې هلکه پرې کوئ مه مړه فعذب في قبره عذاب تملا وشب قبل قبر کی عذاب القبر تول راده نهي عن المعروف وقللا نو چاچه د نیکی کار کو خکاری کو شرط درست کار کو هغه عملی کوي وان مروان الاسبر قال رأيت معود ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انا راحلته جسم لولا چويکلا سیم لولا فدقوها مستقبل القبلة مقام قبلتا ثم جلس بين يقول إليها وقلت موت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا الذين من على ذلك قال بل إنما نهي عن ذلك من على الذين فزاكي شړه دشت کی چې کلی په مابین سره کې په مابین د قبلې کې یو شی چې پټی ته فلا بأس دا دلیل شو امام شافعی رحمه الله تعالی
ولیکن دا روایت موقوف دے ابن عمر نا نقل دے او ابن عمر دا خبر دا کم دینے ذکرے وا چی دا حبسی کور تخطلیو رسول اللہ کی دلیو چی شاکرے وا قبلی دا نمونگوی غفعل النبی نا استدلال نیولے او زمان خبر قول النبی دا نو اتباع بچا دی قول النبی لري دوی مونږ دا ویلو چې هلته خو پیغمبر صدام شاکړی دی پیغمبر علیه السلام مرتبه خو ډېر اوچته ده سپوږمۍ له انوار نه شفاف لمر باندې ستا نه شفاف ته یې کعبه د کعبې کعبه له تا کتوا فکر دی راغلی او دا موقوف روایت دی شافعي صاحب دین استدلال نیول په مقابله زمونږ کې صحیح ځکه نه دي چې موږ ته مرفوع روایت دی ورد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنة ساختر لا يسولین لکم هذا الرجل بعد ابو داود شریف کی بتاراش چې د نن نه بعد دا سړی تاسو ته امامت نه کوي کله امامت ته وړاندې شو صحابو دا وروسته کو بلې وړاندې نو د سلام نه بعد هغه ویلي چې دا ولې زه راوروسته کړلم رسول الله مبارک فرمایي دي چې دا به تاسو ته امامت نه درکوي سړی ډېر وړه دا به زمانه څه چپ شوی وي اسینا منافقینو کې نه راوړی منډې پیغمبر علیه السلام یې ځان ورسو یا رسول الله تاسو داسې فرمایي صحابو وروسته کوم بیخام ویل چې څه ګناه رانه شوي دي توبه وباسم وایي انک آذیت الله ورسوله الله د الله رسول دې خفه کړی یا رسول الله په کومه ګناه وایي تفتح تجاه الكعبة انا کعبی طرف تا دی لاری دکلی دی نو دا لارو دا دکلو دمنا ممنوع والی رالی فما ظنک بالبول دیکھا دی رالی بلدان مولی شیب چی پا آبادو کی دا رواشی نو خانه کعبه مبارک پا بیرمونی دا ریرو قرون نفانا آنا بیخو پا دشتکیم بلا اشکالا بدشت کیم بلداد کتا سوری دلی وی نو دا دنیا چه دا خود قرر دا قرری پا شکل دا بعد دا زیرتا وی خانه کعبه بزمونی نموز دیر رفانا آرہ دیکھا جراجه دا منتا چکم وقت دا انور بانتا دو گنٹی بات لگی دا دزمون والن پا ایلا باوسط انور راحت تتون وقتی راحت ہے دیکھا جراجه نو دا مطلقاً دا خبر دا کفا فضا کی وی کفا آبادو کی وی وانا نسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجا کلو جرعوت من الخلاة بین الخلاء قال الحمدللہ بالذی اذهب رسنا صفتی واللہ اغلا تردی بویتانی زمانا الازاز غلیشی وعفانی مالی صحت راکو ومخیرات کسرا غلیشی غفرانکا بے ویلی غفرانکا بولی ویتو وجوهات من الدداغی ویلی نو آغا کلوایا او دا کلوایا کله دعانا لا یودیک غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی انا کدن خدا مسئلہ بتا دے تاسو آواز باندې کوي شیلنګ سکول ول ډېر تیز دی आवाज تنبیه شال طرف نه پیلو شما چې ترجمه دی راکې ما وګونه باندې با صحیح دی اندازې سره نو فرمایا بانی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدما کلا چراولان شو وفد الجن وفد پیریان فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی قال یا ظلم انہا امتک منعک قل امت لرا استنجاء کی با اردو کی استنجاء نکی او روست یا خوشایان او حمامت یا پسکروبان اسکار پیر جانے چی لگے غصب دین اور اسکار جوش فإن اللہ عز وجل جعل لنا بالزولی المغرفہ فیہا فدی کی رزقا لدخول منگو دواب دفار فکی رزق دے فنہانا نمنک منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک لدینا اومی کی اوپر مجرکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ رواہ مسلم او لکم کل عظم لم یذکر اسم اللہ علیہ ترمذی تطبیقات اور ترجیحات چلو اقوال میں طبقے بیجو کر باب السواک الکا وزب مسواک راوالی باب السواک
دام د چا دام سره تعلق ساتي نو مسواک کې د خبره کوي مسواک د شریعت ډېر اعلی ترین شي یو سړي په مسواک پسې ټوکې ټکالې کړې وي والعیاذ بالله د دې بېادبونه مې الله وسره دا دې څه جوړ کړي دي مسواک دی او مسواک دی مسلمانان راوړې مالې دا مسواک یې ولا راوړ په نقل کفر نباشد نو د غټي ګندګۍ په دغه محل کې مسواک وواهه دا د دې ځای دپاره مناسب داسې خولې کې ویل لرګي مرستي الله جل جلاله د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو ډېر قدر او احتیاط ساتي هغې سړي باندې وایي داسې چل وشو چې لکه د ښځې په شان ته حمل یې جاري شو 40 ورځو نه بعد الټۍ به یې کولې چې 4 میاشتې برابرې شولې په خېټه کې حرکت شروع شو چې 9 میاشتې او 9 ورځې او 9 ګنټې وشوې دا د حمل ټیم بس د دنه یو بلا وزېږېدله په دقې محل باندې صرف د هغې لکۍ 3 ویشتې وه چې هغه شیز به چا هم ولید نو هغه سړی به مړ کېدو داسې خطرناکه بلا وه څونه مړي پکې وشو بیا 3 ورځې بعد بلا ختمه شو دا سړی هم مردار شو شارحینو د ابو داود دا کیسه نقل کړې مسواک خوري علامه شامی د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کوي وایي چا چې مسواک وو بې په ځمکه وغورځاو فجنا او دا سړی لیونی شو فلا یلومن الا نفسه پر ځان یې ملامت کړي دا کار د سړیتوب نه دی کړی مسواک چې څوک غورځوي هغه لیونی کېږي دا لازمي نه ده چې څوک یو پېره مسواک وغورځوي هغه لیونی نه شو خو دا د لیونتوب سبب جوړېږي مسواک ډېر یو عجیبه شیز دی په مسواک کې دومره فواید دي ډاکټرانو تحقیق وګوري او د علماو وګوري احادیث مبارکه حیران بشي ډاکټران حضرات وایي چې په دې کې میټھائی ایمن دي دا یو بهترین چیز دی ډاکټران وایي په دې کې الکلایډ او کلورایډز دي ډاکټران وایي په دې کې حیاتین دي په دې کې تینن سیپونین پلیونایټډ سټرول ناشنا شیزونه په دې مسواک کې الله جل جلاله د پیدې والا راوستي دا بیکټیریا هغه جراثیم چې کوم د زړه په والونو باندې حمله کوي د هغې علاج په مسواک سره دی موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو څملی مسواک ووهئ چې راپاڅېدلی مسواک ووهئ نبی علیه السلام به کور ته چې اول راغلی مسواک به یې وهلو فکر دی کور نه به وتلو مسواک به یې وهلو بار دې خولې کې چې دا کم د خوراک خوند پاتې شي یو ورځ بله ورځ دې نه دا جراثیم پیدا کېږي دا جراثیم ځان زړه ته رسوي او په زړه په والونو باندې حمله کوي دغه جراثیم ختمېدل په چا دي ملا صاحب په مسواک باندې سلو مرضونو کې 80 مرضونه 80% امراض دا د معدې او د غاښونو نه انسان ته جوړېږي نو چې مسواک وې غاښونه او معده دواړه به دې ټیک وي دا څونه غاښونه چې دي یو ډاکټر سره ناست یم هغه په دې تحقیق کاوه د دې هر غاښ د معدې سره تعلق دی
د معدې د یوې سي د بلې سي د بلې سي د بلې د مخکو غاښونو د وروستو غاښونو د منځ کورو غاښونو د دې د معدې سره تعلق دی چې دلته ته په دې باندې مسواک وهې نو پیدې معدې ته رسېږي غاښونو ته به رسېږي خو پیدې کوم ځای ته رسېږي لکه مثال په طور باندې دا یخ فرش باندې انسان په دې یخنۍ کې ګرځي یا په ګرم فرش چې خپسې ځي په ګرمۍ کې ګرځي نو د دې نقصان سترګو مضبوطه جوړېږي حافظه کمزوري کېږي سترګو نظر کمزوري کېږي او دې ته ګوره خپې او تعلق یې د چا سره دی د سترګو سره امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وایي تعجب وړی حیران یم هغې انسان ته چې هغه د سترګو نظر خراب او کمزوری دی او یا ړوند دی او دا په دې خپو باندې نکریدې کېدي نو دا جوړېږي ولې نه طبي قواعد په رڼا کې باید چې دا سړی جوړ شي د خپو نکریدو کې نوم نه پیدا شول سترګو دپاره خو نکریدې چې هغه مخکې به کومې نکریدې وي هغه ټولاو نکریدې دي هغه دی پیدې والا شیست دا د زخمونو کې کار کوي ښکلی شیست او وایي کوم سړی چې په سر باندې نکریدې کېدي او سر له بنا ګرځي زه ورته حیران یم طبي قانون دا وایي چې په کار دا ده دا دې ړوند شي په سر یې نکریدې کېږي نو ګوره یو کار ته په یو ځای استعمال یې پیدا او نقصان یې بل ځایونو ته دغه کېږي دا رسېږي دا به شافعي صاحب فرمایي یو د هغه د تعجب په دغه باندې دا کړی دی وایي تعجب مې دی په هغه چا چې ماخوستن کې ایښېدلې انډه وخوري او سار راته بیا هم ګرځي پکار دا ده چې دا مړ وي ایښېدلې انډه پېژني ایښېدلې انډه خو طالبان ځکه ښه پېژني چې طالبان کورونو ته لاړ شي نو په کومه ورځ چې راځي او اکثر دا واړه واړه چڼې غونته دي میندې مې په دغه ټیم کې پیرزوونه ډېره کوي انډې وله پخېږي نو بیا په لاره باندې ولټۍ کوي لاره څه کوي مخکې نه وله پخاوه د دوراني په شان ته تعلیق تللی و کور ته نو انډې وله پخ کړې وې ایښېدلې جوش واله نو دی دا طالب د استاد د پلار سره کېناست نو پلار ته وایي بابا دوه ایښېدلې انډې پرتې دي وایي بابا دا درې دي هغه وایي بچیه ته خو ما لېږلی دی داسې سم سړی دی نه جوړ شي ته خو لکه چې لیونی کې دا خو دوه دي نه بابا وایي دا درې دي ویل ته یې وشمه څنګه درې دي ګوره ویل دا یوه او دا بله او دا مجموعه د دوام منطقو ته پکې لاړه او کنه یوه او بله مجموعه د دې دوام ویلې بچیه ما ته لږ متوجه شه یوې راواغسته دغه خو یې وخوړله د بابا بله هم راواغستله د اوښ خوند دې درته ویل واما هغه یې وخوړله دوه ما وخوړې دغه درېیمه ته وخوړه نو دا مسله امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي تعجب دی ما ته په هغې انسان چې سحر کې وختي په ناره باندې خوږ سیب وخوري خوږ او بیا دې د ورځې الوزي ولې نه بیا دې د ورځې الوزي ولې نه په کار دا د طبي قانون کې چې دی دومره طاقت ورشوی چې الوتلی بهرحال دا خو دغه شافعي صاحب رحمت الله علیه فرمایي د تورې چرګې انډه دا ډېره قوتناکه د کومې چرګې د تورې چرګې انډه دا قوتناکه نو دا خو په طبي دغه پسې قصه ته شولې ملا صاحب دا کوم انسانان هغې ته ضعف وي ٹھیک ده بعد الازدواج یا عمر ډېر تېر شوی وي نو په پیو کې خاص کر د چیلۍ که دی دا نور په پیو کې صرف یې د انډې ایزړ استعمالولو دا ډېر زیات طاقت ورځي ښه نو ګوره 80% مرضونه په مسواک سره د هغې حل راوځي مسواک سره د هغې کېږي درځي
څه وایي زنانه استعمالولی او طاقت وشي مسواک کوي مسواک استعمال زنانه کوي او که دا ټوله قصه روانه ده ټوله قصه روانه ده انشاءالله نو دا مرزات للرب دې کې اوس پیدې وګوره ملا صاحب دا خو ډاکټري پیدې دي حدیث مبارکو کې چې دې کې مې پیدې راغلي یو څو درته د هغې ویم څه د فاس او یا پیدې دي پکې مرزات للرب خدای خوشحالوي مسخطة للشیطان شیطان ناراضه کوي نور څه غواړي مفرحة للملائکه ملائکې خوشحالوي جید للسم دا کمی وری چې دی وری د تبدوتي یطيب الفم او سیب علیه رحمتم د خلی خوان خکی یزید پیل حسناتی والعام مشهور خدا سیدا چې ننس یو پاویا ترسی ننا آرنی کی یو پاویا ترسی لکه ګوره درس که تاسو رالی سبق وای کم طالب چاندام کې مسواک استعمال کړی دی نو د هغه درس دی یو په اویا او چې چا مسواک نه دی استعمال کړی نو هغه دی یو په لسه اوس چا مسواک والی دی چا نه دی والی درس لرالی داسې لا اله الا الله وی قرآن شریف وی مسواک دی استعمال کړی دی یو په اویا بدون له مسواکه دا اصل عبارت څنګه دی یزید پیل حسناتی مونږ پسې خبره مختص نه ده خلک یې صرف مونږ پسې دغه کې چې لکه مونږ یو په اویا دی هر یوه نیکي به یو په اویا دی هغه نیکي د مسواک د برکت نو چې چا مسواک نه وي والی نو د هغه ټمپریچر څومره شو او چې چا والی نو د هغه څومره شو ټمپریچر ورته وایي که پلم پریشر ورته وایي یبتي بشی بوډاوالي کې تاخیر راولي مسواک وی نوجوان وی دیر وقت پوری فکر دی راگی یحد البصمرہ نظر تیزی نظر در لوی دخل دی پا مسواک حد البصر یسرع فی المشی علی السراط فلی سراط پا تیزی سرزی یحزم الطعام طعام حزم کئی یزید فی الفصاحت فصاحت سوا کئی یقوی المعدت معده قوی کئی یقطع المرت دا مرت ترخی منتکی وگدی دا ختمی مسواک چتا وی حتی چتا دا الٹی را ولاړشي ایسا ورسی دی مسواک چې ته وی حق ته ته په خپله چې خپل حق ته ورسېږي نو انسان له داسې ټوخی بې اختیار را ولاړ شي هغه ټوخی چې ته وکړې نو په دې مرو باندې په دې کې زیتي بلغم پراته هغه بلغم را بهر شي حافظم دقه خرابوي نظرم دقه بلغم خرابوي معدم دقه بلغم خرابوي فصاحت تم لانجه د جوړه کړې لانجه د جوړه کړې دا خوله چې پیوړه کېږي که مسواک ته ټول مضاف شوی به دا ژبه پیوړه نه کېږي او په دې ژبه باندې سپین پراته وي ګوره د بیمار معلومولو دغه دا ده چې ژبه هغه راوباسي د چا ژبه رنګ برابري د دې صحتمند دی او چې په دې ژبه باندې د هغه سپینوالی وي نو د ده په معدې کې مسلې دي نو دغه ژبه باندې به مسواک کوي چې دلته ته په دې ژبه مسواک کوې د معدې کومه مسله ده نو هغه مسله ورسره حل کېږي او چې دغه په دې ژبه دا سپینوالی د ژبې په دې یخ باندې څونه ډېرېږي نو معده نوره هم خرابېږي مسواک به دومره ووهئ چې ستاسو الټۍ را ولاړې شي چې را ولاړې شي بې درېغې په تیزه نو حقه مرۍ به ستاسو صفا شي صاحب علیه رحمته بیا به پیدا وګورئ مسواک داسې اوږده هم وهلی شي او داسې هم وهلی شي دواړه رنګې وهلی شي د مسواک د نیولو دا طریقه ده دې دوه ګوتو نه به یې لاندې راوړي او دا درې ګوتې به پرې د پاسه راوړي دا یې د نیولو طریقه ده دې ښی دغه کې بیا درې پیرې وې بار بیا ګسه کې درې پیرې بار بیا چې د لاندې درې پیرې بیا دې ګسې دغه تا ته لاندې درې
او د غاښونو څنګ بهر ته وې داسې به د غاښونو بېلې لاندې طرفونو ته وې په ژبه باندې به هم دغه کېدل دا واحد بل دی څه د ملا صاحبه د مسواک طریقه چې تر کومه پورې دا مسواک ستا د لاسونو نه خوا دې خوا وځي دا مسواک ټیک دی چې کله د لاسونو نه خوا دې خوا نه وځي دونه ورکوټې شو نو بیا یې چېرته خاښ ته دا یې څه ملا صاحبه طریقې دغه شوله فکر دې راغلی نو دا د مسواک چې څونه اوږد وي نو دونه د مسواک فایده ډېره وي مسواک به زر زر دا دغه جوړه چې سم مسواک ته ویل یو پیره دې ساس کړو نن به بدلېږه کار وکړي ځان له به بیا ولا نوې خوله جوړوي مسواک زر زر ختمېږي خو زما استاد خو دا یب د زمانې مسواک فکر دې را د هغې دا دغه خوله داسې جوړه شوي چې بس د هغې مثال د هېڅ هم دی هسې په خولې کې وو څه پیدا موږ ته مسواک خو دا چې تا ته خوله پاکوي که فکر دې رانغلی نو والا نو مسواک کې دغه دا زر زر جوړول غواړي ښه پیسه خو دا ده چې ستا په چا باندې ولګي داسې په مسواک باندې ولګي ځان نه غواړي او بل نه غواړي یو سړي به پکوړې خرڅولې په روژه کې په خپله باندې وخوره ماما مامي لم یوسع ماما مامي به خپله ماما مامي یادوله چې لکه ستا والده ده او ستا والد دی نو زما ماما زما مامي ده په خپله باندې وخوره او ماما مامي لم یوسع نو مسواکونه به په خپله باندې خورې خورې پېژنې وهې به او ماما مامي له نور خلکو له مسواکونه وایي او تذکیر الشهادت ته د زنګدن پټې به د کلمه رایاد شي زنګدن پټې به درته کلمه رایاد شي حضرت اقدس ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه د پیرډ نه چې راپاسېدو نو دا تخصص بالحدیث سبقونه هم ته موږ ویلي او هسې به لږ ساعت په خپل کوارټر کې کېناست د طالبانو ورته دا زور کول هغې کې بیا ډېرې قیمتي خبرې کول د یوې ورځې خبره دا ده چې حسن بصري رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې ستا په دې بیان کې ډېر اثر وي دا ولې دا ستا بیان ته خلک ښه غوږ دي وایي که ته غواړې چې زما بیان ته هم خلک غوږ کېږدي فعلیک بالسواک څه ته ور مضاف شه مسواک ته مسواک یو ښه شي دی مسنون عمل دی د اسلام حسن دی صاحب علیه رحمت اسلام د حسن دپاره صرف د مسواک نه استدلال نیول هم دغه چې دی دا برش خلک استعمالوي نو حضرت تقي صاحب دامت برکاتهم العالیه وحفظه الله ورعاه هغه فرمایي چې دوه قسمه عملونه دي یو مسنونیت السواک دی یو سنتیت السواک دی نو دا یو پې ادا کېږي سنتیت السواک مسواک وهل هغه وهلو پیدا وکړه خو کونه مسواکا دا ځان د سنت خبره ده دا بنا ادا کېږي انکلوډ فیس هغه ته استعمال کړي په برش باندې نو یو کار یې دله وکړو یو یې درله ونه کړو د هغې نه بهتري څه دی ملا صاحب مسواک دی نو ټوټ فیس په نسبت باندې چې دی صاحب علیه رحمت الله بل یو شیز دغه کېږي دا میلاویږي هغه نوم مې زما نه دغه شه دا یې شه هغه د دغه دپاره ښه دغه دی دا فکر دی هغه د غاښونو دپاره ډېر صفایي راولي ما سره یي خو نوم یې رانه یاد دی فکر دی راغلی نو هغه ښه شیزونه دي د هغې دپاره دي د دې یو بل قسم څه شیزونه هم دي ما لیکلي دي اوس را په یادو یې دي که چېرته ماته یاد ځان څه بیا راوړمه چې دا مالګه او بل شي دا راجمع کړي نو دې څه غاښونه ښه صفا کېږي خو په مسواک یې اچوئ استعمالوئ هم په ژبه مسواک د نبي علیه السلام راښکو دا به یې ورسره کول دغه حدیث دلیل دی چې په ژبه مسواک مسنون دی که مسنون څه ته وایي چې رسول الله صلی الله به کولو نو صاحب علیه رحمت دې کې دا پیدېږي او د هر قسم لرګي نه مسواک جوړوی شي هر قسم لرګي نه او بهتري لرګی د دې دپاره یو خو دا عام چې موږ استعمالوو دا لرګي دي
او یو ورد زیتون لرګی دی. فرمایي نعم السواک الزیتون من شجرة مبارکة يطيب الفم ويسحب الحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبل. پیغمبر علیہ السلام وی دازما مسواک نور عراق نیم کویشی عراق کی کرنا که عراق نو عنم او بطم دی طول نے کویشی تبرانی پا اوسط کے مجموع زوائد کی حیثمی دویم دی 105 کے دی مسواک دا ونی رانا کل کری دی. او مسواک با صرف سڑی استعمالی که خضبیم استعمالی. نکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسقون مساویکهم فی زوائم سیوبهم. صحابہ کرام سڑو سر با مسواکونا دی تورو کی کہ دا توری پا کمتی کی کچی پا دی کی بیزان سے مسواکونا گرزول. والنساء فی خمورهن او زنانو با مخبرو دغو پسی چادرون پدی گوڑ پسی تڑلیو. صحابیات با مسواک استعمال اول. فا امداد الفتاوہ کی دا حضرت اقدس دانوی رحمت اللہ علیہ مدفور شوئے چی دا مسواک دا سڑو دا پارا دے کل خود دا پارا دے نو اغوئی چی سنتیت سواک میری نزدیک عام ہے. طول دا پارا دے سڑو دا پارا دے او دا خود دا پارا دے. خودی نزدیک کلی سنتنا محرومہ پاتی نشی. دا زنانو بدن کی زعب دیر دینا ناغید فرات سخ مسواکونا لم مسواکونا لزکی مولا صاحبہ استعمالوی. خواه چی مسواک دا سرنونو بیا با گوت استعمال ہے. دا گوت استعمال دیری طریقی راغلی دا طریقہ مراغلی دے دیتا گورا دا گوتا با دیت طرفوری کی ویو دا گوتا دی او دا طریقہ مراغلی کی صرف دا یو گوتا با مسواک پشانتا پر یو طول اطراف کی استعمال کی. او پشامی کی دار آملی دی چلی دی گوتی سخت پاک کپڑا بتاو کی او دا پاکی کپڑی دا صحبت صحبا خلصتا خفاکش لبری خفاکش نو گوتی استعمال ہم پکی در شیر آگا چکر مسواک نہیں او پر گوتا کی پینزر روایت کا ٹوٹل راولی دی. سو پینزا یو دا عائشی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اسلام الرجل یضحبو اسلام قال نعم قلت کیف اسمه قال يدخل اسمه پی پیه فیدلکو. مجموع زوائد حیثمی دا روایت راوڑے دے بدی کہ عیسیٰ بن عبداللہ الانصاری اغزعیب راوی دے. التلخیص بگورا قلوبے جلست صفحہ عن یونس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف من السواك الأصابع. بحقیدہ روایت راوڑے دے سنن کبرا کے ربی جل 50 صفحہ بانے وفدی کی عبدالحکم قلبی دے دا منکر الحدیث دے منکر روایات دے راوڑے. او دریم روایت دا علی شیر خدا نرا نقل دے جا چارا نام کول با ادخل بعض اصابعو پی ای دا علی قول شو بیولی حاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مربوشو و بدیکنا ابو مطور راوی راغلے لے. ابو مطور دا مجهول دے میزان الاعتدال دا زہبی سلورم جل 574 او سلورم روایت پکی دا دے چاہت الصابع تجزئ مجز السواک اذا لم یکن سواک. تبرانی دا روایت راوڑے دے پوسط کی تو دیکھی کثیر بن عبداللہ مشہور ضعیب راوی دی. او بنظم دا دے چی عثمان رضی فرمائی ذات وضع یسوق فاہو بی اسبعی التلخیص ربی جل 78 کی دا راوڑے دے ضعیبی ورطوے دے دے و چی یو روایت پا گون طرق سر ثابت شی نوعی کی سنا سا حسن پیدا شی سنا سو مرتبه او شان دا حسن لغیره تا ور برابر دینا لہذا حکم دا شو چی مسواک ہوئی بے بگوتا استعمالی. کہ مسواک نو چلتا کل کل دا مفقود دے یعنی کہ انہوں نے مسواک اکثر قرون کی دا فراتین باب دغانی چارا دام راغ لے دے نبیٹی.
هغه د بل چا استعمال د مسواک څنګه دی په عوامو کې دا مشهور ده چې څوک د بل چا مسواک استعمال کې لکه خدا حالت ده ها د بل چا مسواک استعمال په اجازت سره جائز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک عائشہ ابي رضی الله تعالی عنها استعمال کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ باندې مسواک استعمال کړی دی بل دی لہذا د بل مسواک د څه نه چې مات کې مسواکونه پراته یو ورته دا کې وکړه موږ په دې مسواکونو باندې ډېر زیات فضایل او مسائل بیانول زموږ جمعات کې وسنه اوس چې ملاو شو نه زموږ په وختونو کې دا مخامخ دیوال د مسواکونو نه سم ډک هر چا به پکې مزې اچولي او میکونه ټکول او ثابت دی ورچوي هر چا خپل مسواک معلوم دي کړی را دا څنګه چې استاد خپل مسواک نه د بل استعمال یې دا د اجازه سره ټیک دی یعنی بل چا لري کول دي به ول استعمال ولې نشي فکر دی را نو دا مسله شو نو سم خیال دی لکه دا خیال دی چې ملاسب خوږی مسلې دی او کله ځن کې دی ایمان نه نیسی مسواکونه سره ټکه نه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق فجدا نشق كيدله فجدا ما شق نه جوړ امت باندې ما به امر کړی امت ته تاخير د عشاء باندې چې مستقید ما مستن او په مسواک باندې عند كل صلاه هر مانځ سره زوږي مسواک وای پیغمبر خدا امر کړی وی کړی دی وجوبت فرضن نه دی کړی امت په شک شوی وی چې ما به ته فرضن دا اډر ورکړی وی فرضن به ته اډر کړی وی دا مسواک په می به فرض کړی وی دا مان او ګور مولوی صاحب د مانځ سره مسنون دی د سنت چار داب سره خو د مانځ سره مستحب دی نه په مذهب او دا مونږ چې د او دا سره وګولو او چار داب سره دې چې ګولو مانځ سره نه ګولو دا سنت والے ودی ځکه حالت طهارت ده نو د چارندام سره ډېر مناسبه ده شافعي صاحب رحمت الله تعالی فرمایي چې دا مزارعت باندې خبره مون قیاس کړی ده نو مزارعت سره ښه مناسب دی د مساقات وایي مساقات اصلا روا شو او مزارعت طبعا تقرنګي ګوره د دې تعلق د چارندام سره او په مانځه ته ودرېږي نو کله به دې ویني شي یا به بیا لاړې ته کښېني جومات خو د لاړو ته کولو سره مناسبت دقې وجې نه موږ د مانځه لپاره استحباب ته راکوږ شوي او چا چې دا وجه وله ویلې د اکثر شارحینو نو کتابونو دا ویلې ده چې یاره مانځه دپاره دې کې د دوه قسمه الفاظ راځي عند او مع نو مانځه دپاره عنده ټکې راغلی دی صرف او د چارندام سره عند کل وضوء نم دیو مع کل وضوء نم او د مانځه سره مع نشتا دا شارحین ویلي د احادیثو کې ډېر کتابونو شارحینو دا ویلي خدا خبره استاده ما په دې پسې تلاش کړی خطا ده ډېرو کتابونو کې مع راغلی دی حتی چې زمونږ په شرح معانی الاثار د طحاوي کې دا روایت شته مع کل صلات دا ما خبره د دغه شرح خطا ده متفق عليه وعن شريح بن غانم رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدو وزشرا في يوم الله سلام شروع قولي إذا دخل بيته قال بالسواك قول كبير بالسواك جناب عليه وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه دا ادبن والا چې وی کوي کوم مسواک باندې دا جایز دی ادبن والا مسواک باندې جایز دی نو مسواک د آلد وهل ګرځول نه دي فکر خو دا ادب د پاره کې ویل دا خبره ده ځکه چې په ادب د پاره کې ته شاګرد وایي دا یو باغ د بیا د بین منی شي بل د مسواک ادب په ټول باندې پریږي اهانت پرې بیان نه راکې ځکه چې حدیث کې دا راغلي دي چې تاسو خدمه واهي د دې مسالې براشي او په ډېر قام شولي وهلې په مسواک کې وایي
زبان به مسواک لفظ په حدیث کې نه راغلی دی په وخت او هغه د بار نه بیا وسه پیکا دی راغلی سلمان مولوي صاحب وایي چې وال مال کار ما کتاب کې نشته دی چې خدای پاک کار برابر تاسو ته دوا نه کوئ نو د تاسو باندې موړلې وي په دې یخ او اس کې څه نه کومه پته نه لګېږي چې کوم خو خسته نشو یا څنګه مقصد چې به حاصلېږي وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه وجلب يقول بالسواك فمسواك باني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة لست من الفطرة سليمة دي دا خو باید چې هر سړی چې د سم طبیعت خاوند دي چې دا خوښي دي قصد شارب دا ور بلیتان مغه کوي طالبان ور بلیتان چې کوي دا صاحب یو قصد الشارب دې کې هم ته تفصیل کړی یادېږي چې اصل کې دې کې شپږ د غلیدا الفاظ راغلي دا حق عالم نسائی راوړی دی او هغه شاذ ولې دی معمر او یونس د زهرینا حلق نه نقل کوي اخفاء نقل کوي او سفیان سے حلق نقل کړی هغه دوه دی دا یو دی او هغه بیخي ډیر صفه دي لکه هغه هیڅ کله تدلیس نه کوي سفیان سے کله کله تدلیس کوي نو دا لیک صفه د ډیر صفه مخالفت کوي نو دې روایت تصویر کېږي مناسب شاذ او یعفاد نه چې د ولد دي او مسواک او استنشاق د خوبو قص الاسباب پرې کول د نوکان هم پرې کول خوشي نوکان چې پرې کې دا خوولي فکر دا نوکان چې ورشي او بیا ته په دغه انسان خوړلی شي بیا ته خطرناک مرض جوړېږي دا کار نه دی نوکان خوولي فکر دا او سیب علیه رحمت دکان د زیارت په ورځ د مازدیګر نه بعد چې څوک هغې خوشحالۍ نه بوته ډېرې لري د جمعې په ورځ باندې هم بهتر دي د جمعې په ورځ باندې هم د جمعې صرف دغه دي دا اعمال دي یو عمل پکې د نوکانو کټ کول نوکان پکې دا کټ په خولې نوکان کټ کولو سره غمونه سیوا دي په خولې باندې نوکان مه کټ کول اصل اسباب او بل چې د غسل البراجم انزل د براجم وشي ترخونو وغیره براجم ګوره دا ایته کې دا کوم دغه چې بند وي هغې د براجم وي که دا لاندې دا براجم دي دي ګوتې ته ګوره دا ورپسې بند دا اشاجع دی دا ورپسې به انامل دی یجعلون اصوابعهم اناملهم ذکر الکل مراد دی نجوس دی یجعلون اصوابعهم اناملهم او نطف د ایبت ترخونو نه یخته ایستل دا بهتر دی خرول جایز دی افضل ایستل دی حلق د عانی د نامه نه لاندې ایخته ډایرک د نامه نه دا نه شروع کي په کوم ځای باندې چې د انسان عانه ده هغه د دې نامه نه لږ شاته لاندې د انسان په خېټه کې په خپله باندې د هغې دغه وي هغه ځای نه عانه شروع کېږي نخوي انتقاص الماء کموالی د اوبو انتقاص الماء معنی د استنجا المراد قال الراوي ونسيت العاشر الا ان تكون المزمزه مگر جب مزمزه ابو بلد کے ختام داغله بدل اعفاء له یمانه مند در صحیح نے کتاب کو میری کی لیکن ذکر صاحب جان کر خطابی ذکر کلی په معالم السنن شرط ابو داود کی انا ابي داود روایت عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما الفصل الثاني عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مسواك دے دا مطهر پاکی دل پمی د پاره دغه مرزات رضا مندی د پاره د وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء يوم حياء انسان کے حیا کی کوئی خبر مشران نہ حیا استادان نہ حیا مربان نہ حیا حیا خشے ويروى الخطان امراغلی والتعطر عطر لگول کم عطرات کرانی گلی لیلا دسی عطر بلے کے مولا صاحب کے مدم خواگی بلل و بسر بانی دردے نام ہے تعطر عطر مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوئی رفا خوشبوئی
اسیم د نبی علیہ السلام بدن مبارک خپل خوشبی هوا خپل خوشبی په خواله مدد خوشبی دا خشه دی چې چا سره وي او مسواک او دانګ نکاح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من ليل ولا نهار فيستيقظ را بیدار بشوی مگر مسواک میں وغلو مقدان شی شارن دامو کی وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاق مسواك وغلو رابع كما تمسواك جزي ولوين زمان نما وشروع باغی بنی مسواک میں وہ بیر بمی وید ور بمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزونو خیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارک ربی نبی جو غبیر دا خزان لجدے کمالات و برکات یا بے پخبل اخلی کی والا بے تیر کو بیا بچے پخبل اخلی کی بے مسواکون بے اخبل اخلی آبوی او دا سون مینا ودی کی جی پیغمتا بچالا دام کول دا ہوتا والا آنا ایک ادران خدمت په خزبان نشته کنشت دا په پیغمبر اسلام دې ته نه چې کمال دی نو ودرېږي دا په خپل بدی دا خدمت کوي او بهر حال شرعي مسله د خدمت په زوجي شته کنشته امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دی چې نه په خزا خدمت نشته سلمان نوري چې واقع ته کېږي ولی شافعی صاحب ځکه وایي چې د نکاح تعلق د استمتاع بالوتی سره دی نه د خدمت سره خدمت ځانه په خپله کوم که خدمت ځانه په خپله کوم ځینې خو وایي چې ښایسته کاوه پخه کې د ډېرو قبرونه وبرونه موږ ته رارسېږي کاوه پخه کې ځان باندې موسکې په نور خو پېژنې باندې خدمت و خشه ما خو بطوری امانت بیانه که بوده د جماعت صفایی څونه بهترین ده خو د جماعت امام به د جماعت صفایی کوي نو د شپې به ورته د سټیپ کې راپاسېږي که څوک یې نه وي د خلکو په مخ به د جماعت صفایی نه کوي دې سره د امام حیثیت خرابېږي امامت خو لوی مقام دی د ذات تعلق د ذات خیال به ته نه ساتي خو من حیث الامام د دې امامت په خیال ساتي چې دا لوی مقام دی جماعت پاکول ستا کار نه دی پاکه راکاوه بد ته وایه دا پاک کله راغی نن سبا خو موږ د ملیان طالب العلمان ځان له پوره سردردۍ پیدا کړی ولې د جومات اره بټن د هغې واکدار موږ ځان حساب موټر لګېدلی د دې لګېدلي اوبه دې ډېرې تې کړي نو بس داسې د مقتدیانو سره په جنګ پیدا کړي او څونه د هغې امامان په دې باندې د امامتۍ نه لاړ شي چې بس په دې لار جوړې ګوتې وي دا لکه دا دې خبرو کې ګوتې ورته د شرعي اصول خیال وساته شرعاً څوک غلط کار کوي نو ته ووایه د دې حیثیت باندې چې هغې کې اسراف دی بیان ورته کوه هغه شخصي کسب په نسبت باندې په منبر یې ووایه چې بې ځایه پکې مه لګوئ دا اسراف دی بې ځایه حکومت ووایي اسراف دی دا په منبر باندې ووایه خو چې ته د جومات کې دا شیز واک او اختیار تا دغه کړی دی فکر دې راغلی په اکثر د مقتدیانو ته په دې باندې څنګه ملاچار کوي دا لاندې نو د امامتۍ خپل ځان دی اصول موږ دا وایو چې لکه دا اوس نوی نصاب کې نوي تبدیلي راځي نو زما رایه دا ده چې لکه د تقریرونو کتاب چې تقریر په څنګه کېږي وعظ او تبلیغ او دارنګې امامت به په کومه طریقه باندې کوي دې موضوع باندې پکې څه کار کول چې ملا صاحبه پکار دي ځکه موږ اکثر د دې نه خبر په سلامت جومات کې د کچ او د بچخ دا ټول خلک ستا تابع نشي جوړېدلی په دې کې به خامخا یو دانه دوه دانې درې دانې سرخوړلي وي نو موږ ملیانو طالبانو کې دا کار دی چې هغه یو سرخوړلی چې هغه په من مثلا دانګ دی نو وروره بس هغه ته داسې د ځان سره یو څو کندلي وکړي چې داسې وکړه لرې که نه پاتې داسې امامت نه خو ایسته ترې لاړ شه نو هغه راله جګړه کې موږ به جوړ شو فکر دی راغلی هلکه هغه یو سر خوړلی دوه سر خوړلی خو یي که نه هغه ته ته ووایه چې زما خو اراده کاله وده تللې حاجي صاحب بس اراده مې بدله کړه د دې جې و او د دې جې شو
خو تا ته زه یو دغه کومه وصیت کوم که مړ شوم که نه جنازه راباندې غټه وکړې په دې پیزه دې ځای سمې خاخ مړي یم دې جومات نه ونسي فکر دې راغلی هغه ته دا ووایه دقې ملا ته او طالب ته زه نه ملا یم چې هغه دې اجار وکړي یو دوه درې نه دي ډېر دي هغه باندې ناراضه دي نو بیا په دې ټیم کې امامت کولو سره په امام باندې لعنت راولي قوم پې ناراضه دی او دی ورته څه کوي امامت کوي ګوره دا ټکی یاد وساتئ که تاسو هر کله امامتي کوله دغه خو شاذ وي نو کېدای شي شاذ کې هم دا رانشي چې د کچ او د بچهداري نه د یې پورې ټول مقتدیان به ستا د کلي والا خلک به ستا صفت کوي په تا به ولاړي نه خامخا به پکې هغه چې کوم پکې راته موږ څه وایي سر خوړلې د سر خوړلي د وجې نه که چا جومات پرېښودو نو هغه ته زما اجازت نشته سر خوړلي ته به دا وایي د دې ځای هم د دې ځای شو فکر یې راغلی جمال الدین مظهري صاحب به ویل هغه ته وایي چې موتو بغیظکم دا ناراضتیا د مقتدیانو چې کوم ده دا چې شرعي مسلې کې ناراضي کوي ټول ته باندې ناراضي نه دي خوښوي کار څه کې ناراضي جومات خو ستا نه دی دا جومات دی فکر یې راغلی امامتي به بیا پرېږدي نو ګوره دغه پې دی وروره استمتاع بالوطي ده او خدمت د دې سره تعلق وی نشته نو خدمت شابي صاحب وایي چې ښځه باندې خدمت نشته البیان 11 جلد 311 صفحه کې نه دا راغلي تسخیر ناروا دی تسخیر کول نه دي پکار تسخیر نو بل چې د زمن په مسلک کې په دې ښځه باندې قضاءً خدمت نشته دی قاضي بې نشي دین کولی چې ته به خامخا دا کوې البته دیانتن دې پکار دی ډېر لوی د اجر او د ثواب خبره ده کومه ښځه چې خپل خاوند لره کپړې وینځي د کپړې په وینځلو هغې ته زر نیکۍ میلاوېږي زر نیکۍ لویه ده اجر خبره ده چې ښځه خاوند لره څه وکړي خدمت وکړي خو که ښځې خدمت نه کولو نو صاحب علیه رحمت د ښځې هم په خاوند باندې حق د وچې سپورې ډوډۍ دی بغیر د ترکارۍ نه نو ته هم ترکاري کور ته نه راوړي او صرف یې چې کوم دی به ډوډۍ بیا پخوئ او دغه خورئ هم سالن په تا باندې واجب نه دی شامي کې د دې خبرې تصریح کړی نو جیسی کرني نو ویسی بر د حنابله هم دغه مذهب دی آسان دغه کوي ځینو چې لږ سبق ویلی دا بیخي بیا خدمت نه کوي کنه دا ځینې که د عالمانو نه بیا دغه کوي دا بې عمله غونته کې باجیګانې وایي چې لکه دا د خاوند خدمت نه کوي د خواښې د زړه خدمت نه کوي دې ته دې مدرسه کې څه ویلي فکر دې راغلی مدرسه کې تربیت کوئ د شریعت سره تعلق دا جوړوئ طالباتو ته بیا به کار برابري نو هغه چې نه کوي خدمت پلار لره او مور له چې په ما باندې خدا خدمت نشته په څه کې په شرع شریف کې نو ته به ورته ووایې چې دا آیات ته ووایه فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع دا ورباع ته کې خو ګډې اول خو پکې بیا مثنا راغلی دا چې دا خبره مثنا ته واړو او ته د خام دې په شان ته قلاوې دې کور کې ګرځه خدمت مه کوه بله ښځه وکړه به خدمت کوي بیا په خپله باندې به دې خبرې ته غاړه ږدي چې نه نه بله ښځه مه کوه خدمت کو فکر دې راغلی د امام مالک رحمت الله علیه دا ده چې داسې معمولي غونته کې خدمت دا ورباندې شته دی لکه اوړه هغه ګز دا پې شته پخول دا پې شته غسل او طحن ورباندې نشته دی چې ته ورته بیچن کښېنې چې دا غنم هم مړه کوه او دغرنګې دغه ورته راواخلې مشین دی که څه دی چې کپړې دا دغه کوه دا ګنډه دا ورباندې نشته او بعضی موالفی تفصیل کړی دی چې زوجه بوله په درې قسمه باندې زوجې دي اعلی متوسطه ادنا نو په اعلی باندې هېڅ قسمه څه نشته دی د اعلی خاندان والا دې کړي ده نو د اعلی خاندان والا د خدمتونو عادت نه ده نو بیا به خدمت نه کوي متوسطه په هغې باندې معمولي غونته کې خدمت شته دی ډوډۍ پیش کول وغیره خاوند دا بستره جوړول وغیره دا پې شته دی
ولیکن پخلی او د کور جوړ کول په متوسط نشته او بل ادنا د په ادنا باندې دا پخلی مسشته دی او کور جوړ کول هم مسشته دی خو غزل او طعن په هغې نشته این غزل او طعن په یوې نشته تفسیر قرطبي دریم جلد 157 کې مذهبونه نقل کړي دي علامه ابن رسلان په شرح د ابو داود په جلد 464 کې هم خدمت د زوجي باندې بحث فرمایلی دی الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان مسلم قال اراني بن مالنا في المنام فقوم کے تصور جما پیغمبر فرمائی پیغمبر علیہ السلام ہوئی اراني مالي دخل زام في المنام فقوم کے جما مسواک کو په مسواک باندې اور ما ترجلاني دوسري يودا من اكبر مشر من الاخر بلنا فناولت السواك ما وقد مسواك الاصغر وركت من هو الذي ضامنا فقيل لي ما تميل المشهد يا وكا فدفعته ما وقد الى الاكبر مشهد من هو الذي ضامنا توقع الى يودا تاسو چې زیاتی شي د خې طرف ته بیوال بل قاعده دا ده چې مشهد ته بیوال کی نو تطبیق دا دی که دا سیخی او بس طرف طریقه سان ناستی و بید خی والا لبوان که او کنا خی او بس طریقه وگنری ناستی مخامخ دا تدوان ناستی مخامخ نبیا چی کم مشر دی مشر لبیوان تا لبیوان کی مشر وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه رسول الله قال ما جاءني الى علامات جبريل عليه السلام دي مگر امر کلمات په مسبار باندې جبريل دلما ان مخبيا اذا بار زخمي كما مقدم دخلي مبارك خپلي وانا انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكثر عليكم ما زيت عليكم تاسبان بالسواك فامر بشان المسواك وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان لم يستن المسواك ولو عنده رجلان يودا من اكبر من الاخر هي وحي إليه النبي عليه السلام وفضل السواك أن كبر مشهد وقينات السواك كأكبرهما مشهد الإدوان وعنها رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدو الصلاة التي يستاك لها مسواك والتقوى عليه فماذا آغباني مسواك ونواجد على الفرق 70 ضعفا أو يا جندا دليل ليبلوكم أيكم أزيد عملا أحسن عملا أحسن عملا إكادر عليك نو أزيد عمل خديك أحسن عمل بسبب أحسن عمل إكادر أولك ويدوا بيليدي وجوب بكيني سنجا دوا بيليدي وجوب بكيني او بل تیویلی چه نوی کم چه در اور کمشنی سری آدانگی طور کم وی قرد چیریری قرد چیریری نو قرد چیریری زینی چه خدا مزدی و اکثر مدن خمدن پا کتره چه خوی کم نو احسن عملا خودی پاک احسن عملا داری چه طول مسواک ہوئی او یا رکاتون دیوکل بغیر مسواک داغینا یو خوچی سرد مسواک دیکھائی وعن ابي سلمى رضي الله تعالى عنه زيد بن خالد الجهني قال لي فرمى سمعت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه ولا اخرت صلاه العشاء الى صلاه قال فكان زيد بن خالد رضي الله عنه حاضر دبر الصلوات منذ يشهدوا بيد او دي فاعل الصلوات مفعول به منصوب نہیں الصلوات كالصلوات تقدر چاہی کی جب زید آگلی سبسو قرآن کئی وانا ویوالی دا جمع مؤنث سالم دا نصف کتابی دجار دی والی ذکر چی جمع مؤنث سالم فرع دا جمع مذکر سالمی فآغا جمع مذکر سالمہ کی نصب تابید جر دے نکبر دی فرع کی منگا نصب تابید جر نکو نو لازم بشی مزیت او بوقیت دا فرعی فا اصل باندے لکا سڑے چیخ بڑی خضی لکا وگئی تاسی براشی نو پیکا دیرانی ملا صاحبہ نو دا حقا آدھے نو زکر چکم دے دی کم نصب تابید چاکم ملا صاحبہ نصب تعبیر چاکا دجال کا اور بجاؤں مذکر سالمہ کی ولی نصب تعبیر دجال دے وی بیئی
التباس راځي د تسنیه سره مسلمانی یعنی مسلمانی که منگا تابعی نکلو بیا با منگا جمع مذکر سالمه که نصب باریک بانی وینو مسلمانی پتا بیاده لگی چی داون بیر مسلمانان دی که مسلمان تسنیت بدی او مسواک پہ پر وقت بانی کو زید قلم من اذن لکاتب دو وقت کاتب نکاتب پر یہ وقت کی قلم دین دو مسواک پر یہ وقت کی حضور نبا پاس ماندتا مجھے مسواک پہ وحل سمرده الى موضعه رواه ترمذی ابو داود الا انه مذكور ولا اخذت صلاه العشاء سنين وقال ترمذی هذا حديث حسن صحيح باب سنن الوضوء دی سنن کے صرف سنت نہ ذکر کی ما ثبتت بالسنت ذکر کی کہا بے فرض دی کہ واجب دی کہ سنت دی کہ مستحب دی کہا بے سری ملا صاحبہ فرض دی او کو واجب کو سنت کی نشتا چاہتا سنت دی او کو مستحب دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فليشرب بيده يرتاحنا من نومه نقبل خوفنا فلا يغمس ندي خوفك يده لا في الاناء بلوغه تذيب الجوي دي لا ثلاثه دري قالتا ولي فانه لا يدري تفتن اليه اين باتت يده دا حكم معلول بعله الفتن دي لا سنكم زي كشفات يركړي کلا سنو کم دے کشبا تیرا کڑی دا اس دلی حکم صدی مولی سے سڑے را پاسی یو بیان پکی لوٹا کی لاسو یا چاٹائی بائی پخوا پاگی کی لاسو بلی کے مذہبون واقع دا احمد بن حنبل او دا زواہر ویدار چی انزل دا لاسو واجب دی او که بغیر دا ویندلون ایک چاٹائی تلاس ورکتا کونو نجاسی شوی دویم مدب شافی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دلاسون ویندل سنت مؤکد دی او که بغیر د ویندلو نه چاٹی تلاس ورکت کرو نو د چاٹی اوبه به مکروه تحریمی شي استعمال مکروه تحریمی شي او امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی لاس وینزل مستحب دی که پیدیون دا لاس وینزلو نے لاس ورکتک چاٹی تنوبه با مکروه تنزیحی شی تاسو سوائی اس گول دا امام سے رحمت اللہ علیہ فقاحت و احادیث و مہارت امام سے کوئی لاسونا بویا لکه یو سڑے دا خوب را پاسی دا جسم لاستم پاک سڑے چرا پاسیدون پاک اولا سنو کی صدقہ نشتا اور یہ سوری بلا سنو نشیوی نٹول دوستان امام سے رحمت اللہ علیہ وی کہ چلتا پدی لا سنو نجاست متیقن مثلا دشپی دے رئی شوے دے اخبرو کبروی لا سوا ہو چیارم احتلام شوه ده ماتا لاسون باغی باندس خاشو بیودش چرا پاسی نمتا خیلی پتا رجل ما لاسون سری ملاسه گنده دی نتبانی لاس ویندل فرض که بغیر دا لاست ویندلو نه اوبو تا لاس ورکتا کن بنجسش بی استعمال حرام صورت نمبر 2 سڑے را پاسی دو او پا کپڑوی منی مثلا امندلا و چشوی وقت تا پتولی گے چی احتلام شوی دے او تولا پمیدہ سنے یوزی برزی پراتے یرا غالب گمان دادے چی خام خوامی دیدے صلی اللہ سنے ما سنے لگی دلی بھی غالب گمان دادے ولی یقینی ندے غالب گمان دے اس پیدا سنے انزل واجب دی او که چرطا بغیر د وینځلو نه چاټۍ ته ورکته کړو نو اوبه ګرځي مکروه تحریمي او که هسې شک ورته وي نو بیا لاسونه انځل سنت ګینې مکروه تنزیهي شولي اوبه که نجاست موهوم دی موهوم دا معنه د هېڅ نشته دی هسې وهمي دی چې لاس مې چېرته پلید شوي نه هېڅ نه پلید شوي کپڑی کمیز پرتو کا چشتا دے نو بیا لاسون انزل مستحب دی
که بغیر ایندر نے اللہ پر قطع کر نبوبو کر دے دی خلاف اولا فیا لها من تعجب امام اعظم دی بقاحت سڑے دیرانی بکر دیرانی پاس ہونا خیستا تحقیق او دقت سیده چی سڑے تصوی کی ملا صاحب سوچ کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شانتا ندی بولا دی دریم امامان یو شانتا درا کرے فتوہ لگا ولی دا طول اللہ سنو تے پہ یو نظر تتری دارنگی لی دی کہ مولانا سے چیزا بیان نہیں رہا بلے چی راشن بے بیان نو طول بیانون دفار سام ناسخ شی اکر آسا خود دیدہ من رانا کر دا صحابہ کرامنا تابعین رانا کر شیخیتا اثر ہوئی خوبیا ہم دا آثار اطلاق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہم کی اصل کے داغیتا ہوئی وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ أن كل جرى بيدا جرى صلى من منامي دخل خوفنا فتوضأ ودستوي في فليستنصر يفوز لسلوك الصلاة تدري في ركود سمعي ذلك الشيطان دشبت يري بخيشون دباني يفوز بدي خيشون كي الشيطان شبت يري بعض علماء کرام فرمائی دا پا حقیقت محمود دقت دے شپید تیراول دے دی زین دے دی زلطا خوبون مضغوط و زلطا خوبون آچے غلط والا خوبون چی انسانی نہیں کرو دقت دی پوز کی دادا ہے نورور چی کلتو دکی گی و دی پوز کی دزیتون تیل واچے دو پیدی بتا ملاوش یو دسیحت یو بل شیطان بیدغی نواسی کم شیء مبارک بھی بشریعت کی شیطان پر مسلک کی اغنى داخل بيرج او لبينا يبيت على هي حقيقة باني دادا وشدا محموش فوز السلطة جدارك تبدأ عليك إذا شبتي ركض نا أول شيء فوز السلطة جدا سري كل شيء خاتم شيء أو بعض يقول ده بدأ عليك ناس كده dari misalnya kayak minas dia bakal pakai jawabnya lagi di persenapaan, tapi dia pilih serapan dengan pilih sikit berpuasa pada mana kita morgul gua ni kita ayat ini kita morgul, betul kita khati berpuasa tu jadi yang kuat. Ada cara berapa nak awal semua budi mau so وقول كذا بدل ما أقول أنا بقول إذا بيدا العورة تقول إذا نحن مواليد بيدا قانونا شغل متابع أكثر تدسي شارع خاطب لك سلمان موليس يبجي يشتوكي ولا وادي نيتر أنت دسي إنسان متابع قالتين راحت يا الناس يبقى بكي جوابنا لديكي Jika masalah di lepas bagar zidar dari batas darat lo, walau tuli bagat itu kiri macam belasur kata dari nak bakar awak. Sam pasman kiau kat deh cara orang kita malu lo dak deh. Dapat cara kata, jadi cara zaman nanti dekat dan di dalam ruke, serup kiri ruke. Jika dia jadi macam belasur sebeku kita walaupun. نغي بدال راكيدا او لکسان چې راوالي دې زمانه ته برابر شي د واده به نو کړي نو دا هغه خزي او د هغه سړي به دا راحت ده د بشاري په سر راوخت سپوږمۍ برباد دا ځواني دا درانه دي مقامات شریحین هم دي چې کله انسان واده زمانه ته ورسي واده ونی کې نو د عانس وي عانس دا عمر تکم عمر لري عانس شپارس ذکر ولا سم خرف دي اخري مرتبه چې عقل کار پرې او اولنې جنین دي چې د مور په خېټه کې دا مراتب سره د انسان عمر بیل د غادي ډیر بلا د غادي د صوت لري کې مړې دوري لو وسعت ورکوي په د سیرا شي منګي براو د تداوی متاسو کې خپل نه واچي نو دا شرعت کې دي دا شرعان دا کاتیکم ندے دی بالو والا نو فرمائے ملا سیبیت علی خیشوبه وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا النبي بوضوء بدا وداسا فافرغ العويل على يديه بلا سنبان ينزل يصلي مرتين ثم مضى واستنصر ثلاثه بمزمزه وكلا او دار يقول يسوع ثلاثه مولي شيخ ورد شوافی اوریداد
چې ته یو چوم د اوبو راوالي نو نیم به خولې ته واچې نیم به پوزو ته واچې بیا به په دویم ځل نیم خولې ته نیم پوزو ته بیا په دریم ځل نیم خولې ته او نیم پوزو ته دا به هغه کې ته واچې فکر دې راغلی نو چې دا کار تا دغه که دا وکړو نو به ستا درې پېرې مزمزه او استنشاق ته راغلی مزمض او استنشق ثلاثا او استنشق د دې استدلال نیسي او دویم د دې دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزمضه وکړو استنشاق یې وکړو من کف واحد دا ورپسې حدیث کې روان دی د یو ورځو نه د نیم بیا خولې ته کو نیم بیا پوزې ته هغې دا تشریح کوي امام صاحب رحمت الله علیه وایي داسې نه ده هغه وایي درې پیرې به ځان له خولې ته اوبه واچوي لږ دا موږ یې چیچو او درې پیرې به ځان له پوزو ته اوبه واچوي و امام صاحب دا یې نه چې مزمزه واستنشق ثلاثا دا ثلاثا دواړو سره ونه لګېدو امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې واذا تنازع الفعلان د دې څه ترجمه ده تنازع الفعلان پېژنئ هلکه تنازع په فعلانو کې راځي که په اسمانو کې راځي که په حرفانو کې څه شي کې راځي په فعلانو کې راځي اسمانو کې راځي شي ودراته زید المعتن مکرم عمرا نو دې معتن او مکرم دې دواړو تنازع په عمران کې کړی د دواړو اسمونه دي معتن او مکرم تنازع چې څنګه په فعلانو کې راځي شي کذالک په اسمانو کې راځي خو په حرفانو کې ولی نشی راتے بینا ہوگی سید صاحبنا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا دا ان وی تفعلوا لما جزم کرے دے لم وی دیز ما حاصل دا بیت تکی ما ولا جزم کرے دے ان اولم تفعلوا کی تنازع دا کرے دا دی وجہ نمولی سے شرجامی کی وی وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ شرجامی روارو بَلِ الْعَامِلَانِ دا فعلان مانے پا عاملان وکرلا غرص دش اللہ مجامی دا دے چی دا فعلان کی وقت تنازع ندا چی دا عاملان مگیاد کو چی فعلان اسمان حرفان ٹوٹلو تشامل شی یادم فینا خبر اللہ سالمان دا مسئلہ بگنا رہا نو گولا دی کہ امام سے خیستہ جواب برگو چی مزمزہ واستنشق ثلاثا چشن مولی صاحبہ او دلیل دا چی تنازع سکتا چی دی حدیث دو برا مزمزہ واستنشق ثلاثا ٹھیک دا شاکی سے چی مزمزی او دا استنشاق و منز کے خوبتو دا یو کپ نوکی خدا استنشاق خوبی دا یو کپ نکی دا مزمزه خو د استنساق سره نه کوم چې استنساق خو د ټولو ژوند ته ویل کېږي دا دلیل شو او د دویم نه چې کوم دلیل نیولی دی چې اودس مزمزه او استنشاق یې وکړو من کف واحد نو د هغې نه امام صاحب توجیه صدر بخشا کشمیري صاحب وایي من کف واحد دا ترجمه ده چې دې سبیل ته به دې زه کښېنوم که داسې نه شي کښېناستی فرصت بدله کښېنو او دې سبیل باندې د خیال کولو هر قسم خلک به پکې وي څوک څنګه چاره ده که څوک څنګه هغه د عوامو جومات وي که نه طالبان پوهېږي فکر د ناوګۍ کې کله چې د دغه د تجارت زمانه وه د افغانو داسې په سبیل باندې دواړه یو بل ته هم حساب دی ناستې دي نو د بل پیراګي را کړې ده د بل خوی دي هغوی ورځې مې یاره خدای دې وایي دا سړی چې ته پته وایي چې د بل پیراګي را کړې خپله نه ده د افغانو بیخ دی خو دی وباسي کار د ژوند یې څه کوي ایستلي د افغانو تجارت نو ګوره چې دې چارهدار ته ته ناست دی کې داسې عوام راشي خولې ته چې واچوي نو په تیخي راسي واچوي بیا چې د پوزې نمبر راشي په دې ګس داخلي پوزې ته وکړي نه یعنې کافر واحد خولې ته هم د دې یو لغوي نه واچوه پوزې ته هم د دې یو لغوي نه واچوه چې هغه کوم یو لغوی دی ښې ورغوی دی کوم یو دی خیر داسې نه کېږي چې پوزې ته بیا اوبه به ته په ګس ورغوي ور اچې په ګس تاسو بیا نه ور اچې به په چا باندې باندې دا یې اسانه توجیه شوه ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم الوجه ثم غسل راسه بيديه فاقبل بهما وادبر
اقبل څه ته لیکي او ادبر ما ته ګورې اقبل چې مخې ته راشي ادبر نو موږ خو مولوي صاحب اقبل په ادبر نه کوو موږ خو اول په ادبر شو بیا په اقبل وایي استاسو چې کومه طریقه ده د اشعاري سبا معنا ده ټیک نو حدیث کې اول خبر وایي ګور د عربو قاعده ده چې اقبال او ادبار کوم ځای کې راشي که هر یو اول وي او هر یو وروسته وي هغې دې ته نه ګوري خارج ته خو په ذکر کولو کې اقبال اول وایي ادبار وروسته وایي دا د عربو قانون دی د هغې د تکلم دا طریقې کار دی چې اقبال ټکې اول وایي او ادبار وروسته وایي اگر چې دې کې دا ادبار اول دی او اقبال بیا وروسته دی نو ګوره تشریح یې کړې ده کنه بدأ شروع یې وکړه په مقدم راسه ثم ذهب بهما بيته په دې دوه باندې لا قفاه څټه پورې ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي مكان عاد الشروع بموضعنا ثم وصل اليه رواه مالك سعيد داود وذكر الصاحب جامع وفي المتفق عليه قال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه ولي عبد الله بن زيد ابن عبد ربه دي هذا اذان ولا روي ولا ابن عاصم دا چارندام والده توزع لنا وضوء او دسوګدمو د پاره او دست رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ته او دست رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعان راوی ولمینا لوخه فاطبعن راوی ومن مداغین علی یدیه برسول ما بغسلهما وید دبر ثلاثه ثم خرج يده واستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد يوضو فعل ذلك ثلاثه ثم ادخل بداخل يده الى اسفل فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل بداخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فأقبل بيده والبراء ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية فأقبل بهما محتوالكم بهما فالإدوان باني وأدبر أو دارني كمده يستوالكم وبدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما بيتكم فالإدوان باني إلى قفاه سقطا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ الشروع كله منه داخلا ثم غسل رجليه في رواية ومضمض واستنشق واستنصر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء أرجو دفعة دريد مستقل دار واحد وفي أخرى فمضمض واستنشق من كفة واحدة بعد ذلك ثلاثة وفي رواية البخاري ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة فصرت مسح يوبر عليه مرة واحدة ولي دري بيري كجاد السر مسح وكرشا بيسي ويدا سنة مونږ وایي چې درې پیلې کې چا د سر مسح وکړله او نوي اوبې وله روانه غوښتلې دا جایز ده او که نوي اوبه وله راخلي بیا ورته مونږ بدعت وایو یو پیله د سر مسح دا مسنون ده بس نور چې نوي اوبه وله رالي بیا مکروه کېږي بدعت ګرځي که نور نوي اوبه روانه دي نو بیا خیر دی جواز ورته مونږ وایو دې کې ګوره مرة واحده راغلی دویمه دا ده چې بیا خو مسح په سر باندې درې پیلې کې اوبه رچه دا سر به مسح شو غسل شو وفي أخرى فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة او په دې ودس چا ردام کې د ضرور اندامونه ولې راغلي هدايه کې وی والاقتصار على الاعضاء الاربعه غير معقول دا فاقد کې نو دې هدايه په دې لپاره یو وجب کتابونو کې راغلي د چې تعالی شی وکړي بابا آدم علیه السلام جنت زید د توالد تناسل نو د غنم دانا بانش ولا بابا تا باغ د غنم دانی لا چې هغه کوم قدمونه مخې ورته راواړه په نیت د خوړلو مخ انځل پاتې شو پلاسونی را شو کولا پاروش پخپوی ولا مزل اوکو نخبی پکی پات او پسر بانی مسا چه دیو روانو یوی بگیدار ویت راوله دی دا سر دا یزی دونو دی پانو مسا کرن دا مسا بگی ذکران او بعد دیوی چه دفو مزغو کی ورد سوچ اوکو او پیوالا لی
مازغو انزل خونه کېږي نو په سر باندې ورته د هغې په ځای مساله د ضرورت دامونه د دې دا وجه دغه کړې ده ذکر نو وجوهات یې مختلفې دا یې ښه وجه ده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضا رسول الله مرة لم يزد على هذا. وعن عبد الله بن زيد أن يشهد توضا مرتين. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه توضا بالمقاعد. مقاعد زين لك قدوم چې زين دي. ابراهيم عليه السلام چې کوم دی بیزان اتیا کاله کې سنت کو په قدوم نو د قدوم ځینې خلک وایي لکه تبر نه قدوم د زین دی. ټیک ده دا توجیه کې شته خو دا ضعیفه ده. قدوم د زین دی په مقاعد نو مقام کې فقال على امري ما آیا نه خمتا ته وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوضا ثلاثا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله مما قدر المدينة تتدفر اذا كنا كل شيء بما يكوبوا باندې په طریق بدارا نو جلتی وکړه قوم یو قوم عند العبد په وخت ماضي کې او داسې وکړو هم دي چې وجان تلوار ګرندیو پنتاینا نو رسول منګه الیهم دیو تو عقابهم دې دیو تلو پر خیدل نو مسکل غلا انما هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العقاب فلكن دې په دون من النار اسبغوا الوضوء تسلو او دس کامل کوي اسباغ فرض اسباغ سنت اسباغ مستحب دې قسم اسباغ دي یا الهي وعن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال إن توضأ ولسيكم وسيكم بناسيته وعلى العمامة وعلى الخفين ألك بروبرتي باني ما سكر العمامة أحاديث العمامة معلل دي عبد الحي كن بيسير فرمان أحاديث العمامة لمسي معلل قال محمد رحمه الله تعالى إمام محمد سيوي بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك بيبري حسن الشبير معتاد إمام مالك او بعض علماء کرام فرمائي چې دا اقتصاد دراوینا اصل کې دا سیده سیب علیه رحمتا چې کم ځای کې استاد ناسیه نه راغلي صرف امام راغلي دا نه اختصار دی دلیل بدا حدیث ته مسلم شریف چې په صحابي ناسیته وعلى الامام ناسیه باندې کړی دا څنګه کې چې دا پټکې د ناسی د سخت لپاره کافي کېږي لکه څنګه چې موزي د خپل لپاره کافي لا چې کوم ځای کې دا ناسی او سند راغلي ات دراوینه اختصار راغلي اصل کې دا ذکر د حال مراد لري نه محل دی او راجح جواب دا دی مولوی صاحبہ چې پیغمبر علیه السلام په سر مسه وکړل دا پټکې به ته په دې سر برابر ولو دا کوم چې د پټکی سره په سر باندې مسله وکړو دا وکړو دا پټکی ورانی یا شنبی ته په سر برابر وو نو فظن التسویه مسحا فکر دی راوی ګمان کړی دی په دې تسویه باندې د مسح علامہ کشمیری سے فرمائی چې دا حدیث ته امامی ټیک ده چې په صحیح مسلم کې شتا خو باب په نه دی تړلی حدیث د امامي یا بخاری کې شتا خو باب په نه دی تړلی او چې کله یو روایت بی لغوی دا بی غبار ثابت وی امام بخاری باندې باب دي به ویل چې باب المسح على الامامه ونه دی ویل یعنی که په سر باندې دا مسح قطعی الثبوت تک نه ده قطعی الثبوت تک نه ده او قطعی الدلاله نتا په اخبار احاد باندې بني ثبوت بني الدلالت باندې کله عقیده شي ختمې دي شي کومه د خپل انزل ختم کړی دی په مسائل خفین باندې او متواتر دي او بلا وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم يوم مسلم فقول التيمم لرا ما استطعت فوجد أخذت بشانه كله فوالكهم ترجل في بيزار فوالكهم ترجل يا ترجل معنا دغد دا سرگ منزولك سرگ منزول خير طرف يولك منزول موالاته تصنعا وتركه تدليسا وإغبابه سنة سرگ منزول متدغبينه وتناول بيزار فخوك ولكي الفضل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا لبستم اذا تطهرتم بايامنكم وختر القربان السلام خا دا هدايه وي پیدا ټیک صلی الله
د دې نه مخکې چې کوم حدیث تیر شو که نه دورې چې کوم ذکر دی هغه د دې نه مخکې چې کوم حدیث تیر شو بل باب کې نبي علیه الصلاة والسلام چې فباله قال حذیفه چې په قوم نه ډېر نه و که نه حتی ولا سباله تقوم او دا الفاظ ته په دورې کې هم چې هغه حدیث سره راغلي دا الفاظ هلته راغلي چې توضؤ بمسح بناسیته نو دا نیم الفاظ دي حدیث راغلي نیم ته حذیفه تاسو ویل چې ربیع ته حذیفه دی هذا حذيفة رضي الله عنه هنا قسم روايتنا المغيرة بن شعبة ولا غير بدل دي دا مجاهي مجانا دي راوي بدل دي ها الفاظ بدل دي دا بدل